په دې لس ورځو کې لس کارونه خامخا کوئ لس کارونه خامخا کوئ اول کم کار اول خدا دې چې څنګه دې د ذوالحجې میاشت ولیدله نو دا دعا ووایه اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله دا یوازې د ذوالحجې د میاشت نه چې کله دې نوې میاشت ولیده او تا ورته وکتل نو احادیث مبارکو کې دا دعا راغلې ده چې کله دې میاشت راختلې او تا ورته په لومړي ځل وکتل نو دا دعا وایه ترمذی شریف حدیث مبارک کې دا دعا راغلې ده اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله ای میاشت زما رب او ستا رب چې الله تبارک وتعالى دی دا دعا وایه نو چې کله ذوالحجې میاشت ولیده دا دعا دی وویلله نو دویم کار به دا وکړي چې تکبیر به سمدستي ووایي دا دعا دی وویله بیا به تکبیر ووایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا میاشت څنګه ولیده نو دا تکبیر به ووایي دې ورځو کې دا تکبیرات ویل ډېر زیات ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې وای الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي زیر ورته ورکړی شو دی وای لا اله الا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دته زیر ورکړی شو صحابه کرام فرمایي د الله پاک پیغمبر د څه زیر ورته ورکړی شو د جنت د څه زیر ورکړی شو د جنت زیر ورته ورکړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او دته د جنت زیر ورکړی شو نو دې ورځو کې تکبیرات زیات وایي ها الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات زیات وایي دریم دا کار کوا چې نکونه او ویختان چې کله د قربانۍ اراده وي دا به نه کټ کوي دا مستحب عمل دی کم سړی چې قربانی کوي او د ذوالحجې د لوی اختر د 10 ورځې شروع شوي نو د بدن نه ویښتان نه کټ کوي او نکونه دې نه کټ کوي چې څوک د قربانی اراده لري دا مستحب طریقه ده مطلب دا دی کو او دې کړو نو ثواب پې درته میلاویږي او کو او دې نه کړو ګناه پې نشته خو کو دې کړو نو څه پې میلاویږي ثواب پې میلاویږي خو دا هله چې کله حد حرامو ته نه رسېدلي ښه حد حرامو ته نه رسېدلي خو چېرته حد حرامو ته دا ویښته رسېدلي وي صفایي د ډېرې ورځې شوي چې نه یې کړي نه هغه بیا حرام دي بیا یې صفایي لازم ده حد حرامو څو دی 40 ورځې څو ورځې نو 40 ورځې شوي دي او تا د بدن صفایي نه ده کړې دا 10 ورځې شروع شوې نه بیا د بدن صفایي وکړه ځکه حرامو ته رسېدلی دی دا خو مستحب دي دا څه دي مستحب دي نو د چا چې د قربانۍ اراده وي کم سړی یا کم ښځه چې قرباني کوي نو هغه د بدن نه ویښتان نه کټ کوي او نکونه دي نه کټ کوي په دې 10 ورځو کې دا دریم عمل څلورم عمل په دې 10 ورځو کې خامخا کول پکار دي هغه روژه نیول دي څه نیول دي په دې 10 ورځو کې روژه نیول ډېر زیات فضیلت لري ډېر زیات ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی په دې 10 ورځو کې یو روژه دومره ثواب لري لکه انسان چې پوره کال روژه ونیسي پوره کال څه ونیسي په دې 10 ورځو کې یو روژه دومره ثواب لري لکه انسان چې پوره کال روژه ونیسي پوره کال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ذوالحجې د لشپې په دې کې عبادت کول دومره ثواب لري لکه د لیلۃ القدر په شپه چې عبادت وکړي د لیلۃ القدر په شپه باندې څه وکړي الله لیلۃ القدر کله وي د رمضان المبارک په اخر 10 کې وي کنه او متعین د پته نه لګي چې کومه و د خو په ناتکو کې لټوي داسې ده کنه چاته خو معلومه نه ده متعین نه ده او دا لشپې خو متعین به هر چاته معلوم دي په دې 10 شپو کې هر شپه دومره فضیلت لري لکه د لیلۃ القدر شپه چې څومره فضیلت لري نو د څلورم عمل دار په دې 10 ورځو کې روژه نیول ډېر زیات ثواب لري د ټول کال د روژو نیولو نه یو خو د رمضان مبارک روژې دي دغه خبره خو فرض روژې دي خو ډېر ثواب لري د هغې نه علاوه د ټول کال نفلي روژو کې د دې 10 ورځو روژې نیول زیات فضیلت لري ډېر فضیلت لري پنځم عمل په دې 10
ورځو یا لسو شپو کې چې کول دی هغه د قرآن ختم دی. څه شی دی؟ د قرآن ختم کول، یعنی د قرآن تلاوت زیات کول. ځکه ټول کال چې ته د قرآن څومره تلاوت کوي که نه هغه هم ډېر ثواب لري، خو چې په دې لسو ورځو په دې لسو شپو کې ته د قرآن تلاوت هغه د ټول کال د هغې تلاوت نه زیات ثواب لري. نو کوشش وکړه چې په دې لسو ورځو کې قرآن ختم کړي. قرآن څه کې؟ قرآن ختمول په دې لسو ورځو کې ګران کار دی، بالکل آسان کار دی. اوس په وجه مولوي صاحب په لسو ورځو کې به زه قرآن څنګه ختمومه، زه هم چې څنګه ته دا فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک ګورې داسې لږ قرآن وګوره چې په دې لسو ورځو کې ختمېږي که نه ختمېږي. څومره ټایم دې فیسبوک له ورکړی دی، څومره ټایم دې ټیک ټاک له ورکړی دی، د دې په نیمه ټایم کوم تا قرآن له ورکړو په لسو ورځو کې به ته قرآن ختم کړي. لسو ورځو کې به څه کړي؟ قرآن ختم کړي. نو پنځم عمل په دې لسو ورځو کې خامخا وکړه، د قرآن تلاوت پکې ډېر کوه، د قرآن تلاوت پکې کوه. ځکه په ټول کار کې چې قرآن تلاوت څومره ثواب لري په دې لسو ورځو کې د هغې نه زیات ثواب لري. شپږم عمل ذکر پکې زیات کول. په دې لسو ورځو کې ذکر زیات کول ډېر پکار دی. تسبیح راواله، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر، دا ذکر کوا. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، تسبیحات ذکر کوا. ځان له ټول ورځ تسبیح راواله په دې لسو ورځو کې زیات څه کوا؟ ذکر کوا. ذکر دې د ژوند مشغله جوړه کړه چې د ژوند په خوږو باندې پوه شي. ته لکه د ژبه د دې غیبتونو نه ونیسه، یو هفته دا چل وکړه، دا ژبه لږه د غیبت نه ونیسه، د کنځلو نه ونیسه او د الله ذکر شروع کړه. بیا لس ورځې بعد زما خواله راشه چې زه درنه تپوس کومه چې دا نور ژوند څنګه تېرېده او دا لس ورځې څنګه تېرې شوې. لږ وضاحت یې راته وکړه چې ته ماته ووایه چې زما زړه ته څومره سکون او څومره اطمینان او دا لس ورځې مې څومره په خوشحالو تېرې کړې. ته خو لږ ذکر شروع کړه، د غیبت نه لږه ژبه ونیسه، د کنځلو نه لږه ژبه ونیسه، د سپکو سپورو نه لږه ژبه ونیسه، د الله ذکر پې شروع کړه چې د ژوند په خوږو باندې پوه شي. نو ټینشن به درته نه چې ته ذکر نه کوي او شپه ورځ د بل غیبت کوي او په بل پسې سپکې سپورې وایي او کنځلې وایي، نو د هغې طرفه به درته جواب میلاویږي که نه جواب میلاویږي؟ خامخا به درته میلاویږي. چا ته کنځل کړي، د چا غیبت کړی، نو خامخا دای طرفه به تم یو خبره وشي، نو بیا به ټوله ورځ خفه ګرځي چې ما ته دې سړي دا مړه څه خبره وکړه. نو کوي به درته نه چې ته کوې. نو دا ژبه دې لکه د بدورو نه ونیسه، نو دا ژوند به دې د سکون او د خوشحالۍ شي. نو شپږم عمل څه شی دی په دې لسو ورځو کې؟ ذکر کول. څه شی؟ ذکر کول. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کو د قبر د عذاب نه ځان بچ کول غواړي د الله ذکر شروع کړه، د الله ذکر شروع کړه، د عذاب قبر نه په انسان ته خلاصون میلاویږي. اوم عمل په دې لسو ورځو کې څه کول پکار دي؟ نفل زیات کول پکار دي. په دې لسو ورځو کې زیات نفل کول پکار دي. جمعات ته تاغې په نظر مه ګورئ، لږ د ټایم باندې ورته راځئ. صحیح شو؟ لږ په ټایم راځئ، د فرض مونږ لږ مخکې راځئ، لږ نفل خو به کوئ که نه. په دې ورځو کې نفل زیات کوئ، ځکه په دې لسو ورځو کې نفل کول د تمام کال د نفلو نه زیات ثواب لري. د تمام کال د نفلو نه څه لري؟ زیات ثواب لري. الله ولی ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دې لسو ورځو کې هر نیک عمل د ټول کال د نیکو اعمالو نه زیات ثواب لري. په دې لسو ورځو کې نیک عمل کول د ټول کال د نیکو اعمالو نه څه لري؟ زیات ثواب لري. نو چې ذکر پکې کوي د ټول کال د ذکرونو نه غوره، نفل پکې کوي د ټول کال د نفلونو نه غوره، روژه پکې نشي د ټول کال د روژو نه څه شی دی؟ غوره ده. نو نفل پکې زیات کوئ، د شپې نفل کوا، د چاش په ټایم کې نفل کوا، د اشراق په ټایم کې نفل کوا، د سار منځ دی وکړو په جماعت کې کېنه کور ته مزه، د اشراق ټایم پورې کېنه ذکر کوا. څه کوا؟ ذکر کوا. او چې کله د اشراق ټایم شو 2 رکعاته نفل وکړه. څو رکعاته؟ یو 2 رکعاته نفل وکړه. ته وایي مولوي صاحب زه حج نه شم تللی، زه عمرې نه شم تللی. نو حدیث مبارک کې راځي د اشراق په ټایم کې 2 رکعاته نفل کول د قبول شوي حج او عمرې مې ثواب لري که نه؟ نو ته وایي زه حج نه شم تللی، نو 2 رکعاته نفل خو کولی شي که نه؟ خو په دې نفلو درته خلک حاجي صاحب نه وایي او په هغې درته حاجي صاحب وایي، نو د دې خواهش نه لري او د هغې خواهش لري. مسله دا ده، مسله دا ده.
د اشراق په ټیم کې د لس نیمو بجو په ټیم کې 4 رکعاته نفل وکړه. څو رکعاته؟ 4 رکعاته نفل وکړه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي په دې ټیم کې ته 4 رکعاته نفل وکړه. الله تبارک وتعالى فرمایي د ټول ورځې ذمہوار دی زایما، د ټول ورځې ذمہوار دی زایما. ورځ بدر باندې چې ستاسو د ورځې ذمہواری الله واغسنه ورځ بدر باندې خطرېږي کو بد تیریږي. نو په دې ورځو کې نفل زیات کوئ او اتم عمل په دې لس ورځو کې چې کوئ نو دعا څه کوئ؟ دعاګانې پکې ډېرې غواړه. د خپل ځان دپاره دعا غواړه، د خپلو بچو دپاره دعا غواړه، د تمامو مسلمانانو دپاره دعا غواړه. ستا په رشته دارو کې مړي شوي دي، وفات شوي، ستا د دعا محتاج دي. هغه په دعاګانو کې ډېر یاد ساته. الله زما مور وبخه، الله زما پلار وبخه، الله زما وروڼه وبخه، الله زما نیا او بابا وبخه، الله قبر د نور نه ډک کړه. دعاګانې په دې لسو ورځو کې زیاتې کوه. د خپل وطن دپاره دعا غواړه، د مظلومو مسلمانانو دپاره دعا غواړه، ته د خپلې غرقې شوي معاشرې دپاره دعا غواړه. الله مسلمانان په کومه لار روان دي؟ الله په سمه لارې روان ده. نو په دې ورځو کې څه غواړه؟ دعا زیاته غواړه. ځکه حدیث مبارک کې راځي دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي. دعا سره د انسان څه بدلیږي؟ تقدیر بدلیږي. او نخم چې دی په دې لسو ورځو کې صدقه زیاته کوه. څه شی؟ صدقه زیاته ورکوه. صدقه د خپل وس مناسب صدقه کوه، د خپل وس مناسب څه ورکوه په دې لسو ورځو کې. ځکه چې په دې لسو ورځو کې صدقه کول د تمام کال د صدقو نه غوره او بهتر ده. د تمام کال د صدقو نه د دې لسو ورځو صدقه څه ده؟ غوره ده او بهتر ده. صدقه زیاته کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په صدقې سره د انسان نه بلاګانې رد کیږي، مصیبتونه ختمیږي. په صدقې سره د انسان قبر یخیږي، د اور د جهنم نه یخیږي. په صدقې سره انسان د بد مرګ نه بچ کیږي. په صدقې سره انسان د الله تبارک وتعالى د عرش تلاندې په سوري به وي په میدان محشر کې. صدقه کوه ډېر زیات ثوابونه لري. بلکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کجوري په مقدار د صدقه وکړه په اخلاص سره الله درله د احد د غرام نه ثواب درکړي. نو په دې ورځو کې څه کوه؟ صدقه زیاته کوئ. څه کوئ؟ صدقه. او لسم عمل چې دی هغه خیر خواهی کول د یو مسلمان سره. څه کولو؟ خیر خواهی کول. د اختر ورځې شروع دي، الله درله طاقت درکړی دی، وسې درکړی دی. ستا په معاشره کې یو نیک عمل انسان فاتح کېږي او غریب دی، ډېر خواهش دی چې کاش ما هم قرباني کړی دی. نیک عمله سړی دی، نیک سړی دی او دا خواهش دی چې کاش ما هم څه کړی دی؟ منځونه کوم، روجي نیسم، ذکرونه کوم، خو ارمان چې څه ناڅه پیسې را سره وي چې دا قرباني مې هم کولی شوې. دا یې خواهش وی، دا یې ارمان وی، خو قرباني نشي کولی د غریبۍ د وجې نه. ستا له الله وس درکړی دی، خپل هم قرباني کوي، نورې پیسې هم در سره شته، دا پیسې غلي غونته راواله هغه له ورکړه. وایي الله هلکه ستا د قربانۍ طاقت نشته، په دې باندې ځان له یو چیلې واله قرباني پرې وکړه. الله دې دا جذبه په مونږ کې پیدا کړي. الله دې دا جذبه په مونږ کې پیدا کړي. داسې به ډېر کم خلک وي چې په یو غریب پسې لاړ شي هلکه ستا د قربانۍ طاقت نشته دی، قرباني دې څه کال په ما شوله. هغه به خوشحاله شي، د هغه د بچو به غوښه هم وشي او ستا به ثواب هم وشي که نه، ثواب به دې هم وشي. په دې ورځو کې خیرخواهي ډېره زیات کوئ. د غریبانانو، د کونډو، د یتیمانانو ډېر خیال ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ما ته په مسجد نبوي کې د یوې میاشتې دپاره اعتکاف کول، په مسجد نبوي کې د یوې میاشتې دپاره اعتکاف کول، د دې نه دا خبره خوښه ده چې زه د یو غریب امداد وکړم، زه د یو حاجتمند حاجت سر کړم. دا راته دومره محبوب نه دی چې په مسجد نبوي کې یو میاشت اعتکاف وکړم، د دې نه راته زیات محبوب دا دی چې د یو حاجتمند حاجت سر کړم. نو د غریبانانو، د یتیمانانو الله ډېر خلک به داسې قربانۍ به نه کوي که نه؟ ډېر خلک به داسې قربانۍ به نه کوي. نو د هغه بچي خو هم ماشومان دی، خو په دې نه پوهېږي چې زما پلار غریب دی، قرباني نشي کولی. خو په دې نه پوهېږي چې زما پلار غریب دی، خو هغه هم په دې انتظار دی وایي موږ به په قربانۍ کې غوښې خورو. بس دا پته ورته نشته زما پلار خو قرباني نه کوي. نو موږ چې قرباني حلاله کړو که نه، قرباني حلاله کړو، نو هلکه دا اینتې کور ته ووسئ او دا لومبې غوښه ترې اوسئ، دا ترې پخه کړئ. داسې ده که داسې نه ده؟ اینتې کور ته ولېږه او دا شی ترې ولېږه، زه هم ته دې نه مخکې ته د غریب کره غوښه ولېږه.
د غریب کره مخکې غوښه ولېږه ځکه ستا بچي چې کور اینه خوري او تا لېږلې ده د غریب کره خو دا غوښه نه ده تللې دغه بچي به ستا بچو ته نه ځېرېږي ضرور به ستا بچو ته ځېرېږي دغه کونډه تورسرې په کور کې ناسته ده او ورته بار بار ګوري چېرې مونږ کره څوک غوښه راوړي او که نه راوړي د خلکو کره غوښې باندې دي او هغې ورته سترګې نیولې دي چېرې څوک به اواز وکړي چې ما د قربانۍ غوښه راوړله نو یو خدا چې څوک قرباني نه کوي کنه چې په خپل کور کې غوښه پخې د هغې نه مخکې د هغه کره ولېږه چې د هغه بچي دا احساس هم ونه کړي چې مونږ قرباني نه ده کړې دا احساس هم ونه کړي الله نو څه کار پکې کوئ خیرخواهي پکې ډېره کوئ خیرخواهي ډېره کوئ خیرخواهي په دې لسو ورځو کې ډېر زیات ثواب لري ځکه په دې لسو ورځو کې خیرخواهي کول دا د ټول کال د خیرخواهۍ نه زیات ثواب لري نو دا لس کارونه څه وکئ خامخا وکئ دا لس کارونه خامخا وکئ په دې لسو ورځو کې دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله روزي خسته واقعیتونه او بیانات ملایويږي او د ګټې د نشانه سره کې تاسو ته د نوې ویډیوګانو راځي او د خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ والسلام